السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګران کتونکو زه یم ستاسو ورور ځای چې شي دا ټیم کې د څلور خبرې تاسو سره شریکوم او په زړه باندې مې د بیګاري څه خو زه ما وی چې یاره سهار به زه ویډیو کوم چې زما څونه ملګري دي کتونکي دي هغوی سره دا ویډیو شریکه کړم. په زړه مې څو خبرې تاسو سره شریکوم په غور سره یې واورئ او مخکې شیر کړئ. لومړی خبره تاسو ټولو سره دا شریکوم چې مونږ الحمدلله ټول ځان ته مسلمانان یو او مونږ د قرآن مجید باندې چې کوم دی ایمان راوړی دی او دا قرآن مجید زمونږ د مذهب کتاب دی او زمونږ دپاره چې کوم دی نو د دې نه مخکې بل څه نشته دی چې یاره مونږ غیرت پښتو ننګ په دې هر څوک چونکې د بده مرغه دلته په ضلع چارسده کې نه په هر ځای کې مونږ ګورو چې په لارو کوڅو کې په سوزکو کې دغه قرآن مجیدونه چې کوم دي په سوزکو کې چې کوم دی په لارو کوڅو کې په سپیکر باندې چغې وایي دا پنجابیان راځي او زیاته پکې پښتانه هم دي او دوی دغه اواز کوي چې یاره راشئ او دا قرآن مجیدونه تاسو دا کوئ. لومبې خو دا خبره کومه چې مونږ دوکاندار ته ځو نسوار ځان له راړو د 100 روپو پیکټه چې نشي څیز دی چې حرام دی الله پاک مونږ حرام کړی دی. دوکان ته ورپسې ځو مونږ ورپسې ډېرې مزلې کوو سګرټ پسې چې کوم دی دوکان ته ځو قرآن مجید چې کوم دی نو د هغې مونږ سره دونه لکه هغه نن سبا زمونږ مسلماني مونږ مسلمانان دونه کمزوري شوي زمونږ ایمانونه دونه کمزوري شوي دي چې مونږ ته قرآن مجید چې کوم دی په کوڅو کې چې کوم دی چغې وایي او راشئ دا دې ځای چې کوم دی هدیه کې او دا څه کوئ نسوار سګرټ تاسو له څوک په کښتونو باندې نه درکوي قرض تاله څوک نه درکوي او دلته چې کوم دی تاله قرآن مجید چې کوم دی دا په انسټالمنټ باندې تا ته وایي چې خیر دی څه پیسې اوس راکړه سره له میاشت پس راکړه نو دا زمونږ د ایمان کمزوري ده. لومړنۍ خبره خو دا ده دا غټه د ایمان کمزوري ده. دا زما ټول مسلمانانو ته خواست چې مهرباني وکړئ په دې باندې څوک هم خفه کېږي. د ایمان کمزوري ځکه ده چې زما د مذهب کتاب پکار چې په قدر عزت باندې په کتابخانو کې پراته وي او هلته ورپسې زما مسلمان ورور ځي او هغه ځینې راوړي په عزت کې. صحیح ده یوه خبره خو دا شوه. دویمه خبره دا ده چې مونږ ګورو په خپل کلي وطن کې زیات تر چې په غټو خدو باندې ناست دي په کورسو باندې ناست دي او دا پلانې صاحب دی او ډینګرې صاحب دی نو د کلي وطن چې کوم دی غریب خوار چېرته ورشي څه کار له مونږ ګورو اکثر داسې زمونږ مخې ته راځي مونږ په خپله هم ځو چې ورشي نو په خوږو ته وړه میچازې نه کوي. بیا چې ګورو چې کله پنشن والي نو یا خو بیا د کلي مشري کوي بیا به لومړنی چې کوم دی په سټیج باندې ولاړ یو جي زه د قوم خدمت کوم ته بې غیرت انسان هغه ټیم کې چېرته وي چې کوم ټیم کې ته په کورسۍ باندې ناست او تا سره اوده وه تا خلک هم برتي کولی شو تا چې کوم دی نو د خلکو خدمت هم کولی شو ته یو کارنامه وښایه چې تا د خپل علاقې دپاره کړې ده د خپل وطن دپاره کړې ده نو زه به ووایم چې او تا خو خدمت کړی دی په نوکرۍ وخت کې نو زه که ته اوس رالی او مشري کوې نو زه ته حقدار یې دې خبرې او ټول عمر دې حرامې کړي ټول عمر دې غریب چې کوم دی نو وینې زوې خوړلي او باوجود د هغې تا نه د جومات په صف کې چې کوم دی لومړني صف کې د څوک ځای نشي نیوی د پکي بټن ته راړې اعلانونه ته کې اذانونه ته کې نو ته کوم مسلمان یې دا چې کوم پرې کورسو باندې ناست خلک دی نن سبا چې کوم خلک ناست دي او هغوی چې کوم دی عهدیدار دي الله پاک ورته طاقت ورکړی زه دوی ته زما درخواست چې مهرباني کوئ په خپل نوکرۍ دوران کې خلکو سره ښېګړې وکړئ وروستو بیا په جوماتونو کې مه ودرېږئ چې بس اقامت کوئ او اذانونه کوئ نو دا بالکل چې کوم دی نو دغه خلاف د دې شي زه خلاف یم. داسې قسم خلکو هم زما پیغام دی چې مهرباني کوئ سټیجونو ته مه خېږئ کو چېرې زما مخکې داسې یو کس وخته سم په خدای چې دا زما ایمان دی چې لومړنی خو زه ځان ته یو صحافي یم لومړنی خو زه کوریج نه کوم چې کوریج نه کوم د هغې نه علاوه چې کوم دی زه باقاعده په هغه مجلس کې ول اواز ورکوم چې کوشه تا څه توره کړې ده ته ما ته خپله توره وښایه تا کوم یو غریب دی چې کوم دی چې ته نوکري ورکړی 10 روپۍ دې ورکړي امام صاحب له جومات امام صاحب له تا په خپله نوکرۍ کې 200-300 روپونه زیاته چاته ورکړي دي اول دې ورکړي دي چې ورکړي دي 200 روپۍ دې وله ورکړي دي نو ته په کوم دغه باندې چې کوم دی نو په جومات کې په مخکې صف کې ودرېږه امام صاحب پسې شاته ولاړې بیا چغې وې. یوه دویمه خبره دا شوه. درېیمه خبره مې تاسو سره دا شریکوله چې بل انسان ژوندي وي زموږ په وطن کې عجیبه غوندې رواج دی که نه انسان ژوندي وي د ګاونډي تپوس نشته چې یاره ده به بېګا څه خوړي دي د رور تپوس نشته د بېګا څه خوړي دي د تره د زوی تپوس نشته د ده به څه حالي د عزیز تربور تپوس نشته مونږ صرف غیرت څه کوو
زما رور چې کم دی نو موټر واغشته ځان له موټر ولې نه علم زما رور چې کم دی نو ځان له بنگله واغشته ځان له بنگله ولې شم نه غیرت دی کې وکړه زما د تر زوی زما د ترور زوی زما د ماما زوی زما تربور عزیز زما رور زما د کلی وطن یو ګاونډي دغه بچی چې کم دی علم کوي ښه تعلیم یې وکړو ښه علم یې وکړو زه غیرت ځان کې راولم په خپل بچي به ښه علم وکړم ښه تعلیم یافته به ترې جوړ کړم ذهن به وله د مدرسې اړخ ته راولم عالم به ترې جوړ کړم ما له دا غیرت پکار دی ما له دا غیرت نه دی پکار چې زه خپل بچي له چې کم دی موټر والم او زه خپل بچي له چې زما تربور چې کم دی ور موټر ورسره دی زما سره نشته نه موټر باندې شړق ولګي زه په موټر څه کوم زما تربور چې کم دی عالم دی زه خپل بچي به عالم کوم نو مهرباني کوئ یو خدا خبره ده بله نو په ژوند باندې د انسان عزت کوي زه اکثر جنازو کې ګورم په جنازو کې چې کله مونږ جنازه کوو نو زیاتره خلک چې کوم دي یاره ډېر ښه سړی و ډېر ښه سړی و هلکه نو ما سره چې خوا کې څوک ولري زه ورته اکثر هم دا خبره کوم چې مهرباني وکړه روجانه دا خبرې په ژوند مزه کوي مونږ په ژوند د چا هم قدر نه کوو قسم په خدای کوسه پورې به مونږ د چا قدر هم کړي په ژوند باندې مونږ له پکار دي چې د مسلمان ورور په ژوند باندې قدر وکړو د هغې عزت وکړو د هغې نه پس خو هغه مړ شي نه زه د مر نه پس ته ښه سړی دی نه څه چلو چې ښه سړی دی دا بعضې خلک ویروي چې سل کسه پې ګویو کې چېرې ښه سړی دی نو دا وي الله پاک بخي ټیک ته بخي به یم خو په ژوند خو ورسره ته خپله رویه څه یو چلوه که نه په ژوند دې وله لچولي کنځلې ویناګانې ورپسې کوي چې مړ شي بیا ښه سړي شي په ژوند دې لږ عزت وکړو قدر یې وکړه تپوس یې وکړه دا څو خبرې مې تاسو سره شریکولې زما که کومه خبره په تاسو بده لګېدلي معافي غواړم خو په زړه باندې مې دا څو خبرې تاسو سره مې شریکولې مهرباني وکړئ دا مخکې شیر کړئ چې ټولو مسلمانانو ته ورسي او په دې باندې عمل وکړي اول دې الله پاک مال عمل راکړي په دې خبرو باندې وروسته بیا نور له ورکړي